بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نورانی او تجویدی قاعده کې زمونږ نن په حروف مفرداتو کې اوم نمبر درس دی. د درس کې بنون مونږ لام نون را دا حروف به مونږ بیانو چې د دې پہچان او پیژندګلو شي او د دې आवाज او د دې نوم او د شکل لا مو پیژندل شي. مونږ به دا حروف دلته نن زده کوو. د نمخ کې دغه ځای پورې فا دال تا او دارنګې ضا دال صدا ټول چې کوم نه بیان شي. اوس لام نون را تاسو لږ په دې قاعده کې نظر واچوئ. یو دی ګوره لام دغه لام دی د شکل لی او بیا له پاسه پې نوم لیکلی شوی دی لام الف مد میم لام. او بیا را ده را دا شکل لی او را الف دا د نوم دی او بیا نون نون دا د شکل لی او د دې لپاسه نون واو مد نون دا د دې نوم دی. نون او را او لام د دې دریو شکلونه پیژنو د دې دریو اوازونه پیژنو او د دې دریو نومونه پیژنو. تاسو د بورډ ته لږ متوجه شئ. حرف لام د دې لپاره شکل جوړ کا نوم आवाज ګوره وته د دې لام شکلونه څنګه راځي. قاعدو کې د دې شکلونه لیکل شوي او قرآن کې کم استعمالیږي. د دې تقریبا څلور شکلونو سره تقریبا دا استعمالیږي. یو پوره دی داسې یو دا دی چې اول کې راځي اول کې لکه لام داسې او یو په مینځ کې مراتلی شي داسې دامي اخوام حرف سره رستم حرف دی او یو په اخر کې راځي داسې داسې دا شکلونه د دې استعمالیږي. د دې نوم ما تاسو ته وښو چې لام الف مد او میم لام لام. اوس د دې اواز څه دی او ښکلی اواز او صحیح اواز به د دې څنګه وي. د لام زبر لا لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو. اوس لام زبر لا د چې ته وګت کې لا الف به پکې جوړ شي غلطي او کو لام زبر لا حمزه پکې جوړه کې غلطي او کو لام زیر لی نو لی یا پکې جوړه کې وګت کې غلطي او کو لام زیر لی حمزه پکې جوړه کې غلطي او کو لام زیر لے 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 للہ للہ نہ للہ داسې نو دا هم غلطي. او لام پیش لو صحیح لو هو کو ته داسې کې چې لام پیش لو غلط شو. لام پیش لو حمزه دې پکې جټکې سره جوړه کړه غلط شو او لام پیش لو لو غلط شو. صحیح شو. اوس د دې دا شکلونه چې دي د دې مثالونو سره وضاحت کوو چې دا په کم ځای کې څنګه څنګه استعمالیږي. پوره شکل لدې دا لام چې راځي لکه ګوره پوره شکل راځي لام ان نقول ان قول د ان نقول کې پوره لام دا استعمال شوی دی. ان نقول ان نقولا ان نقول دا غلط شو.
ان نقول خ اوس اول کې لام استعمال شي دا یو دا سه نو ګورا لهبا دا شو لهبا کې لام اول کې استعمال شوی دی بیا مینس کې استعمال شي دا سه دا لکه مثال مالکی دا دی دا مالکی دا په مینس کې استعمال شو او اخر کې استعمال شي دا چی دا لکه عاملا یا عاملا ارڅنګه چې راځي عاملا دا لام په اخر کې استعمال شو عاملا یا عاملا نو دغه आवाज د دې چې کوم نه شو یو کپڑا راکا دا د دې اوازونه مختلفو تقریبا پوښوي تاسو دینه مخ کې مونږه بل حرف وسوایو هغه حرف د راوي لام نون را نون بوایو حرف نون د دې شکل نومو او आवाज نون یو پورا راځي یو دویم نمبر قاعدو کې د دې شکلونه لیکل شوي اول کې راشي داسي نون او میانس کې مرাজি او اخر کې مرাজি داسي دې شکلونو سره دې راځي د دې نوم نون واو مد نون دغه د دې आवाज دی او نوم دی او आवाज د دې نون زبر نون زبر نون زبر نا غلط شو نون زیر نی نو غلط سبی نی اب غلطی او نون پیش نو دا درې ونه غلط شو نون پیش نو خا د دې مثالونه ورکا پورا شکل چراشی آذینا نون پورا استعمال شوی دی اول کی چراشی داسي اول کی چراشی لکا نفخا د دې وګوره دا نون لپاسه پیشو دغه اول کې استعمال شو ها مینس کې چې کوم استعمال شي لکه ګوره داسي ينشر دا نون دلته دې مخکې ته یا ورستو ته شین دی ها اخر کې استعمال شي اخر کې دا یو دغه دې ته ګوره لعنا نون په اخر کې استعمال شوی دی دغه استعمال د دیو نون دغه اوازونه په دې باندې پوه شوې دین اخوا بل حرف چې دی دا را ده حرف را شکل نوم آواز شکل دی ګوره د دې شکل عام طور دوه استعمالیږي یو پورا شکل لازم او یو داسي
چې بل چا سره لګېدلی رستو نو دا په میانس کې مراد دی شي دا په اخر کې مراد دی شي لکه ګوره پوره شکل ها نوم د دې څه دی را الف را د دې اواز سره را زبر را زبر را نو را غلط شو را زي ری نو ری غلط شو ری غلط شو او ری غلط شو را پیش رو نو رو غلط شو او رو غلط شو رو دم غلط شو دا د دې اواز شو خپل مزیدار اواز اوس دغه شکلونه چې استعماليږي مثالونه به ورکو اواز مې به پته ولګي او د شکل مې پته ولګي دا پورا را استعماليږي دا لکه ګوره رایبون رایبون دا را پورا استعمال شوی دا بل جا سره ولګي داسي لکه ګوره اکرام دا دی ارام مخکې د کاف سره لګېدل اکرام په دې طریقې سره د استعمال شو نو نن مونږ په خپل درس کې چې دا اختتام ته رسي بده کې مونږ لام نون را د دې شکلونه د دې نمونه او د دې اوازونه دا مونږ او پیژندل ان شاء الله بیا و مخکې درس کې نور حروف بیانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين